پشمګل او سید باچا. په یو کلي کې دوه ملګري اوسېدل چې د یو نوم پشمګل او د بل نوم سید باچا و. پشمګل روغ رمټ کوتک و، خو سید باچا د خپې نه بمبه شوی و، ډولۍ ډولۍ به ګرځېده. یوه ورځ پشمګل او سید باچا د یو بل سره مشوره وکړه، مخې ته جمع را روان دی او دواړه به د مټې میلې ته لاړ شو. نو هلته هر سهار ځان ارزان خرڅېږي، نو ځان له به څه د کباړو بوټان او ارزان بلوزونه والو. خو دا دواړه وو د غوربند او مټې میلې ته د تلو دپاره دوی ته د یو ځنګل نه تېرېدل پکار وو او د دوی تلل ضروري وو، ځکه چې دواړو دا مشوره کړې وه چې بیا به په ژمي کې د واورو دپاره شملې ته ځو د تصبیرانو دپاره، نو د هغې دپاره ګرم بوټان او د بلوز ضرورت وي. نو دواړه د یو بل سره دا مشوره وکړه چې په لارې کې څه مشکلات راځي نو د پرتوګ زړېدو په ځای به د یو بل مدد کوو. پشمګل خپل ملګري سید باچا ته دا ډایلاګ یې ویشتې چې په دې کې ناڅاپه د لرې نه یو غټ بالو راښکاره شو چې سم یږ و. پشمګل چې دا غټ نیلو ولیده نو په ځان پوه نه شو او سمدستي په ونه پورې ونښته او په سولېدو یې ځان شروع کړو. د یرې نه د پشمګل پرتوګ د دستونو څخه و، خو همت یې ونه بیلو او په سولېدو یې ځان بره ونې ته د رسولو کوشش جاري ساتو. سید باچا چې د پشمګل دا بهادري ولیده د تښتېده نو ویې تا خدای غر که ما ته څه پته وه چې ته بنډلې، ځان دې په زیړ پرتوګ بره ورسو او زه دې لاندې پرېښودم او په دې کې د ځان نه مردار جوړ کړو او په ځمکه لولی پرېوت. دا میلوچ د دې ګوډا خواته راورسېد، ناولې لږ بین را بین کړو او بیا یې ورته په غوږ کې وویل ستا په سټ خیرات وکم، زه چې په هغه موړ کې را روان وم نو ماته دلته نیغ کوتک ولیدې او اوس دې راته د ځان نه مردار جوړ کړو پخنکیه او مولا دې د هغه کتابونو والا بیخ بنیاد وباسي چې په کیسې کې ستا ژوندي پرېښودلي کړي. او دا په ویلو ویلو ځنګل طرف ته روان شو چې دا کتابونو والا په څه پوهېږي نه، خو د ځان نه کیسې هسې لیکي. روغ سړی مې هسې پرېښود. د میلو د تلو سره پشمګل سمدستي بیا ونې باندې ورغی او په سولېدو یې ځان راکوزولو کوشش شروع کړو. او بل طرف ته سید باچا ګوډا هم په دې سوچ فکر کې راپاڅېد چې هلکه میلو خو ډېر هوښیار و، دته خو د ټولې قیسې پته وه. په دې کې پشمګل سمدستي سید باچا خواله راغی او ویې ورته خفه نه شي سید باچا، په یره کې په ځان پوه نه شوم وروره، خو هغه میلو در سره په غوږ کې سګپ ازاد کړی و چې څه یې وي درته وروره. نو سمدستي د سید باچا مزغوله خبره راله او ویې ورته هغه خړسري میلو ما ته دا په غوږ کې وی چې کوم سړی په سخته کې پرتوګ زیړ کړي او د دستونو په بیولو د ونې بیخ بنیاد وباسي نو داسې د هیزې مریض ملګري نه ځان ساتل پکار دي او د مټې میلې ته یوازې تلل پکار دي. دا ډایلاګ یې وویشته او مټې میلې ته یوازې په ګړبېدو روان شو. ها زما خوږو وروڼو، داسې د خندا نور کارټونان لیدل غواړئ نو د هغې دپاره زموږ چینل له سپورټ ورکئ، زموږ چینل لایک کئ او سبسکرایب کئ. ډېره مننه.